الرحمن الرحیم د اودس فضایل د اودس ډیر زیات فضایل دي. یو په هغه کې د الله سبحانه و تعالی محبت دی. قرآن کې الله فرمایي ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. یقینا الله تعالی مینه کوي توبه ایستونکو سره او پاکي کوونکو سره. دویم فضیلت د اودس هغه د ګناهونو ریجیدل او د جنت کې درجې اوچتېدل دي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، کله چې مسلمان بنده یا مؤمن بنده اودس وکړي فغسل وجهه، خپل مخ ووینځي، د مخ نه ټول هغه ګناهونه چې په سترګو باندې لیدلي د اوبو سره یا د اوبو د اخرنۍ قطرې سره دا وغورځي. فاذا غسل يديه، او کله چې لاسونه ووینځي نو خرج من يديه، د لاسونو هر هغه ګناه ورجیږي چې د په لاسونو باندې نیولي وي د اوبو سره. فاذا غسل رجليه، او کله چې سړی خپې ووینځي خرجت كل خطيئه مشطها رجلاه مع الماء، هر هغه ګناه چې د په خپو باندې تلل کړي هغې ته په اوبو سره چې کوم دی نو هغه الله سبحانه وتعالی د انسان د بدن نه دا ورجي، او مع آخر قطر الماء، یا د اخرنۍ قطرې د اوبو سره دا ورجیږي، حتی یخرج نقیا من الذنوب، تر دې پورې چې دا انسان د ګناهونو نه پاک ساک دا روزي.